الرحیم کتونکو علاقه د جي د سوات په سوات کې د چارباغ پس ها ټایم کې یو پیښه مخې ته راغلې ده. یو ټرک د مدین نه را روانو د بره طرفه او چرګانو ګاډی د لاهور نه را روانو بالکل د چارباغ مین روډ چې کوم دی د بینک سره یو واقعیت شوي دي. راځئ د موږ سره اوسئ. انا کرو لږ تفصیل الله دا واقعیت څنګه رانه بس جی دا هم هغه را روانو ډک ګاډی په سپیډ کې یو او دوی به هم خامخا په سپیډ کې وو. بس دغه اچانک ډرور حالات څه دي؟ ډروران خو خدای خیر کړی، ډرور صرف لاس پکې لږ مات دی، نور خدای سر ته خیر کړی. جی ها دې کې یو سر دا یو ډاکسن یو ټرک لګېدل او جی دا ډاکسن دی او دا ټرک لګېدل دي. نور خیر شوی دی؟ نور بس لږ لږ لګېدل دي، نور خدای خیر کړ. تقریبا تعداد څونه خراب دی؟ ګان خو یاره تقریبا 100-200 دانې به مړي. څومره نقصان شوی دی؟ جی نقصان به تقریبا شي 1.5-2 لاکو دا نقصان د چرګانو شوی دی. او د حکومت نه څه غواړي؟ خو بیا ډېر شوی دی. حکومت نه دا غوښتنه ټول مزدور خلک دی، لیبر خلک دی، څونه تعاون کېږي وشي نو ښه خبره وي. غریبوالی دی او څه حالات دي که نه. دا ډرور د کوم ځای و؟ ډرور د مدین و جي. د مدین و؟ او څه نوم یې دی؟ حیات دی نوم دی جي. کتونکو حیات بای هسپتال ته وړی دی، 112 والا په موقع باندې راغلي وو. تاسو د ګاډي حالات هم کتی شئ. سهار دی مونځ لا نه دی شوی، خو په چارباغ کې یو بینک مخې ته داسې یو پیښه مخې ته راغلې ده چې تاسو د ډاکسن حالات هم وګورئ چې دا حالات دي. په دې ځای باندې مین روډ دی، کم از کم دا جرنالي روډ دی. کم از کم د خلکو له دا پکار دی چې روډ ته راوځي یا خره یا قچر د دو سره نو کم از کم چې مخکې نګراني کوي نو د هغه ځای نه هغه را په مخه کې او دې ځای ته روډ ته را رواني نو ټیک ته د خبر هم صحیح ده چې کومه حادثه شو ده نو دا خو د الله طرفه ده، خو نه د دې یو دغه ذریعه جوړه شي که نه نو مخامخ دا ګاډي را روان و دا خره قچر چې ول مخې له څنګ تیز راغلی نو د دې ګاډی بچکون د هغې نه ورخطا شوی دې ګاډي له مخامخ راغلی او دومره غټه دغه شو دی واقعیت چې لکه د دې اواز به د ټولو کورونو کې خلکو بېګا د شپې اورېدل او دومره چغې شوي دي. مننه. ګان تاسو کتی شئ دا ډېر زیات تاوان شوی دی او سهار دی الله دې نور هم خیر کړي. زموږ سره اوسئ. جي کې 4 کسه زخمي دي، ډرور شدید زخمی دی د ډاکسن او د ټرک ډرور هم شدید زخمی دی او کلندران او 4 کسان 112 په موقع باندې راغلي هغه وړي دي. د خلکو وینا نه دا ځای چې کوم دی دلته یو د بریکر سخت ضرورت دی. اکثر ګاډي د بره طرفه راخیږي په دې ټایم کې آسونو والا کار لتلو دا بده پیښه هغو د لاسه راغلې ده. نوم دې څه دی؟ زما نوم بابو دی. ها بابو وایا. خلک لکه دغه کوي که نه چې دلته کې بریکر یې پکار دی، دا خو بازار دی واړه دی اخوازې دې خوازې سکولونو ته حکومت له پکار دی چې په دې ځای کې بریکر یې ولا کوي. ډېره مننه. کتونکو د بای سره خبرې کو دی هم د چرګانو کار کوي په موقع دې سیده راغلی دی د ده نه تپوس کو چې په دې ګاډي کې څو کسان زخمیان. یانو السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. وروره ستاسو ډېره زیاته مهرباني چې په دې سهار کې تاسو راغلی او په دې ګاډي کې دې کې 2 کسان زخمیان دي، یو حیات او یو کلندر دی او نقصان چرګان کم سے کم 300 په دې کې مړه دي نو کم سے کم تقریبا 2 لاکه 3 لاکه چرګانو تاوان شوی دی او ګاډی خو 70-80 لاکو ګاډی هغه هم ټول تباه شوی دی. ګاډی هم ختم دی او ګاډی هم ختم او ټرک کسان هم هسپتال ته 4 کسان هسپتال ته وړي دي. 4 هسپتال ته وړي دي. جی کتونکو علاقه د جي د چارباغ تاسو ته ما وي سهار کې یو بده پیښه مخې ته راغلې ده او دا ځای دا روډ هم تقریبا بلاک دی. د چرګانو تعداد تاسو وګورئ دا ګاډی هم مکمل طور تباه شوی دی. تاسو کتی شئ دا ګاډی د کیمرې په سترګه کیمرامین دی خو راشه دې ګاډي ته وګورئ جي مکمل طور دا ګاډی ختم دی. د کیمرې په سترګه تاسو دې ټرک ته هم کتی شئ دا سیمپل د بره طرفه را روانو د دې کسان هم هسپتال ته وړي دي. الله دې خیر کړي چې کسان بچ شي، الله دې نور خیر کړي.